دومره لوی فایل یې جوړ کړی دی ډي سي اے سي ټولو پې ورته لیکل کړي دي پټواري م ښه کړولی دی په هر اړخ یې چې کوم دی خو مجال شته چې اخره کې ورته څه وي دا ګورئ دا د هغه غون سلامونه احترامات ګرانو کتونکو بیا خلک په موږ نیوکې کوي نو نیوکې ولې کوي لکه دا نمونې چې موږ یې سملې ته لیږلي دي او د غریب پکې پیدا نه وي خو 10,000 روپۍ هغه د مالدار کېږي خو سولر سیسټم دی د مالدار کېږي خو د معذورو پیسې دي نو هغه دوی اخلي بیا به دوی وي یاره ضلعي انتظامي ته پیسې راغلي خو چا کوټه را پروت دي چا دیوال را پروت دي یو شمېر خلکو شکایتونه وکړل هغه پیسې د دوی په نګرانۍ کې هغه ډي سي ګانو او د افسرانو په څه لګولي دي په درنو یې ولې لګولي دي او که په نور غمخا دی ولې لګولي دا یو ورور د مردان سره تعلق ساتي دا دومره لوی فایل یې جوړ کړی دی ډي سي اے سي ټولو پې ورته لیکل کړي دي پټواري م ښه کړولی دی په هر اړخ یې چې کوم دی خو مجال شته چې اخره کې ورته څه وي دا ګورئ دا د هغه غون دا کوټي دی د دې غریب دا کوټي دی دی کوټي دی دا وګورئ دا ستاسو د وړاندې دي اخره کې ورته څه وي دا ټوکری ته غورځوه مړه نه د انصاف دی د انصاف دی څه دي نوم دی مشره د کوم ځای ها پرون چې هغه ملګري ما ته لکه ګرانو کتونکو تاسو لږ سوچ وکړئ که نه چې لکه د ده لار څه شوه دا خو دې د مردان تو ډېر دی زه ته 400 کې یو شمېر خیم دی اکبرآباد کې یو کس دی او یاره ما د ډي سي دفتر ته یو 20 کاره ته لاړم دا هم کوټه را پروتې ده دا کال شو یو کال شو زما چې کړی پروس کال ورکوټ اختر چې وشو درېیمه ورځ دا واقعه شوې ده زه منډې او ترړ یو بل نه پیسې راله مردان ته ځه تخبې ته راځه ملکڼ ته ځه اخره کې اوس څه کې اوسې اوس راله ترونو یو دغه راکړی دی کوټه ده په هغې ته به راشي ویډیو ګوره بل وګوره دغه وګوره ګاونډ کې تپوس وکړه یو کال او کار څه کې زمینداري کوو کله دیاړي کله ني بچي دي څو دي یو دغه یو دوه واړه دي دغه مشرې دي دا باران کې را پروتې وي دا پر اوس کال باران ورکوټ اختر تیر شو نو ته چې یو کال لاړې رالې نو څه وایي نو بس دا قوي اخره کې کار شو ما بله شپه بله ورځ لاړم تخبې نه مېسته دا کاغذونه راوړل مې دا خو څه ډوک کړو ډي سي پورې لاړې اے سي پورې ډي سي ته لاړم ملکڼ ته لاړم بیا چا راته یاد کړ ندیم انجینیر و هغه له لاړم جلاله و هغه پکې دا دسخط یې وکړې بس پټواري ما پټواري دا دې هر څه لیکل دي هر څه دغه دي موبایل نمبر دې څه دی 0315 98 70 302 وی وایه 0315 98 70 302 د زکات خطارې ها نه یادې ټول کور هر څه پته پکې ده نه به دا ټول ډیټیل لګرانو کتونکو تاسو ورسره څه کولی شئ چې یوه کوټه ځان له جوړه کړي د دې انتظامي د دې حکومت د دې ګونګیانو امپیګانو ایمنیګانو نه تمه کول چې کوم داسې بس دي دا هم جړی که نه نو چې موږ لکه صوبایي حکومت ته دا کوم خلک ولیږو او هغه نه ډي سي نه یریږي هغه نه اے سي نه یریږي هغه نه پټواري نه یریږي نو په داسې امپي او ایمنی باندې به زه لعنت نه وایم نو څه وکړم مشواڼي خو به صرف دغه ته چې کیني فیسبوک ته چې کیني نو ډېر تکړه دی الله دې مشر وره موږ به دعاګانې کړو صحیح ده او شتمنو سره مدد وکړو ډېره ښه ده دا یوازې ستا دا حل نه دی دلته په 400 کې هم دا حل دی که نه ټول سره دا دوکې او پراډونه روان دي او د دې غریبانو دا فنډ وځي دا دوی په خپله خوري دا دوی په خپله خوري دی به ښه پیری او یو کال پس پې دی پېښ شو ښه یو کال پس دی پېښ شو نور دلته کې چې دوکان وسوځېده منډې به نه وې کوټه دې را پرېوته باران کې خو ګلی دې پسلونو ول منډې به نه وې دا پټواران یو هفته نیمه دا سروې وکړي ما ته یې په 12 کاله کې وښیي چې ګلیګانې هم راغلي دي توپانونه هم راغلي دي د خلکو کورونه کوټې را پروتې دي چې دوی چاله څه ورکړي په 12 کاله کې صرف دوی دا قانون د خپل لاندې کړ پیسې ضلعي انتظامي ته راشي یاره وي هغه هم په بیوټیفیکیشن لګو دیوال له دې یا چونه ورکړو یا دیوال نه کړي زما بې سماله کوټه جوړه کړي زه په تنبونه روزم دا روژه راله نو دا پکې حل ګرانو کو تاسو خپله فیصله وکړئ